بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي. زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. 23 جنوری 2026 بروز جمعه ستاسو خدمت کې حاضر یو او تقریبا شانګله پورن باندې 15 یا 16 سال بعد ویل کېږي یا لږ کم خواوشا چې په دې علاقه باندې د دې نه مخکې خو ډېرې زیاتې واورې کېدې او بیا سپیشلی چې 2012 او که 11 او 13 خواوشا په دغه وخت کې هم ډېره زیاته واوره شوې وه، ونې ماتې کړې وې او یو د بیګانۍ او نننۍ واوره ده کومه چې شوې ده. دا وخت زه پورن بازار کې ولاړ یم او د پورن په بازار کې هم تقریبا ډېره زیاته واوره پرته ده. ټیمې والا لګیا دي، ټریکټر یې راوستی دی، هغه د هغې صفایي کوي. خلک لګیا دي دا وخت خپل چتونو باندې د خپل کور نه واوره غورځوي راغورځوي او ځوانان چې دي نو هغه لګیا دي هغوی د خوند مزې هم اخلي. ډېره زیاته واوره شوې ده. ګې څاپېره مکمل چې دی نو دا طرف لږ وښایه. ګې څاپېره که تاسو وګورئ نو په مکمله توګه باندې چې دی غرونه تک سپین پراته دي. د پورن بازار، د پورن ښار، شهر، آبادي مکمل دا وخت چې دی نو تک سپینه په نظر راځي. د ډرون دغه فوټیج به هم تاسو ته ښکارېږي مناسب او چې تاسو کتلی شئ د تاریخي یو ډېره غټه مطلب دا ده چې موږ باندې یو خوشحالي راغله خو خدای پاک دې خیر له بوځي او ډېره مزه یې وکړه. ټوله علاقه چې ده دا ګلورینه شوه. جواد خان د تاریخي واوره شاعر په پورن باندې څه به وایي؟ او ډېر هلکه زموږ کلیوال ته ټول خوشحاله دي او زما په دې ژوند کې تقریبا دا دویم پیره ده. ډېر پړکوالي کې شی یو پیره دا وشوه او ډېر خوندونه ترې خلکو واستو او ډېره مزه یې وکړی. دا وخت چې زه الوج بازار کې موجود یم او دا بالکل مین چوک دی، تاڼه ده، دا هغه سکول دی، دا کوم روډ چې بونیر ته چوګا ته تللی دی او دا وخت موږ سره جي کوم دی نو نوردان صاحب موږ سره موجود دی. تhank you، ډېره مننه. تاسو هم راوتي یې او مطلب دا دی چې یو خوا پخوانی وخت و که نه ستاسو هغه ډېرې واورې به کېدې بیا منځ کې دا سلسله ودرېدل وه، یو ځل بیا هغه یادونه تازه شو که نه. نو ته څه محسوسوي چې دومره وخت بعد واوره وشوه یاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه. او زمونږ په یادو کې خو واورې ډېرې شي دي بلکل خو تقریبا زه به دا ویم چې لکه زما خپل په دې عمر کې دومره واوره کته لوکل په دې الوج بازار کې دومره نه ده چې لکه څومره چې نن ده. ځکه چې دا ټیمې والا سینیټیشن والا دی شریف خان ټیمې والا دو ګاډي راویستي دي ټیکټر یې او دا لکه بلیډ وهي او دلته کې دا روډونه یې صفا کړه که نه نو مزه خو ډېره کوي ماشاءالله. دا د الله تعالی کرم دی، خدای دې خیر له بوځي. نور دې خدای نه کوي ځکه چې کچه کوټې مسلې جوړېږي که نه خلکو ته. بیا د غرونو خلک دی، موږ خو د غرونو خلک یو خو بهرحال لوکل کته خو ماشاءالله الحمدلله ثم الحمدلله د الله تعالی شکر به دا کړو او د دې سره سره چې دا نو لکه دا خو نه ده شي دومره تاریخي واوره شي ده. تاریخي واوره یو اس یو سوچ مې بل راځي نورجان صاحب، دا نن سبا د نوجوانان نه دي لکه نن زما خیال وکړه نن خو خوشحاله هم دي خو لکه د بړستنې نه بار پیره نه راځي، لکه دونه نازک دي او یخ دی واورې کې او څنګه به ځو لار بنده د خپل کور نه روډ ته نشي راوتی او زمونږ د مشرانو به د دې ځای نه مطلب خپل مریضان په اوږو بوټ ته رسول. داسې د واورې کې څونه ګرانه وه یار ځایم هغه وخت نو یاره جی زه به تاسو ته قرباني تا وایم که نه چې داسې به شوي ده چې لکه مړي پکې شوي دي او بیا غوربند والا خلق دی الله خوشحاله کړي، دا کوټکي والا غوربند والا دا خلق به هم زموږ سره زموږ د دې خلکو سره مرستې کولې دې غاړې نه به دا خلق ته نو هغه هم بل دا چې پخوا به واورې ډېرې زیاتې کېدې او کوټې به کچه وې نو د شپې به موږ 2-3 پیرې لکه د خلکو غورځول دي. اوس هم لکه نن هم ما خلک ولیده چې ټیمانو نه او د دې نه واورې خلکو غوزارې کړي ځکه چې 4-5 انچې واوره ده دا بیا نقصان کوي. هغه پخوانی وخت یاد دي پخوانی وخت لکه لږ ریپیټ کېږي. اوسني ځوانانو ته خو دا خو ممي ډیډي والا خلک دی، دوی ته د دې څه پته چې دا څه پوزیشن دی. پخوانی حالت سخت هم نشته، سخت زمونږ مشرانو سخت هغه پخوا تېرې شي دي. اوس خو دغه ارټیفیشل غوندې سیستم دی ټوټل هر شی سړي ته په کټ کې ملاویږي خو دا چې دی پخواني حالات او پخواني واقعیت بیا راتازه خپل د مشرانو زما ډېر قدر پکار ډېر زیات یاره زه به ته دا هیري وي زمونږ د الله پاک مشران ژوندي روغ جوړ ساتي کوم چې وفات شي د الله دې قبرونه د نور نه ډک کړي هغه خو هیرې وي که نه او چې څوک قدر نه کوي د مشرانو نو لکه دا ځان سره زیاتې کوي. مطلب دا یو سبق دی خپل ماشومانو ته پرېښودل دي سبا دا چې دی د تاریخ ځان دوهراوي. داسې نه ده چې تا خپل مشر سره کم یو غلط کار وکړو یا د هغه قدر ونه کړه تا له به سبا قدر ماشومان نه کوي. نه دا چې دی دا به ستا نه وځي. دا ټیک خبره ده.
لکه دا راته ووایه که نه چې دا واورې اوس ولې نه کېږي لکه څه وجوهات تاسو نوټ کړي دي د ځنګلاتو ته وګورئ یا د آبادي سیوا کېږي څه وجوهات دي داسې یاره جی د دې خو مین وجه دا ده که نه مین کاس چې ورته موږ وایو هغه د دې ځنګلاتو کټۍ ده لکه که په دې باندې موږ داسې چل کوو چې ونې کټ کوو بې درېغه په هر ځای کې صفایانې کوو که نه سیمټ زموږ ډېر خوښ او نیچر چې دی دا زموږ نه لګي نو د هغې وجه دا ده چې په روز کالې ګرمي دومره حد کې وه دلته کې چې 38-40 ګرمي په الوچ کې نو لکه دا ډېر افسوس خبره ده او د دې مین وجه چې نیچر دی که نه چې د نیچر ختمې دا به ختمېږي دا به خامخا ختمېږي د دې د ځنګلو د کټۍ سره دا مین خبره ده نو دې له انتظامیه له هم پکار دي او د خلکو له هم پکار دي چې که فرض که دا خلک خپل لوکل پټو کې کټاینې کوي خو د هغې سره سره د دو دام کوي چې لکه سالانه دي بیا نوي نوي بوټي هم لګي نو د دې سره به بیا زمونږ د ماحول هم ټیکي او دا واورې دا ښکلاګانې به بیا مونږ بار بار وینو دې له به مونږ بیا داسې 50 سال 60 سال ټایم به نه دا به مونږ ریپیټلی سالانه به دا مونږ وینو دا به ډېره مزه کوي تھینک یو ډېره مهرباني پورن دی پورن بازار دی مین بازار دی الوچ دی او مین چوک دی او دې طرف ته هم واوره پرته ده دې طرف ته هم واوره پرته ده شاته هم واوره پرته ده او ګې څاپېره خو غرونه مکمل سپین دي ډېره زیاته عجیبه ښکارېږي ځکه چې ګیپ پکې ډېر زیات تېر شوی دی موږ هم په خپله ډېرې واورې لیدلي خو دلته اوس چونکې دا 10-15 سال پورې کېږي چې بیا داسې واوره نه وي شوی نو بس هغه خپل زور یې وښوده عجم یې هغه خپل خوی چرته هم نه پرېږدي اخر یې ښکاره دا وخت چې زه په یو بل ډېر ښایسته پوینټ باندې چې دی نو ولاړ یم او مختلف ځایونه ما تاسو ته چې دی نو د الوچ بازار د ښودلو کوشش وکړو او دا وخت چې څونه آبادي ما ته ښکارېږي لکه دا پورې زموږ مخامخ دی تاسو ته وښیي دا زموږ د نیمکلي جومات دی کوم چې زموږ مین جامع مسجد دی د نیمکلي ټولو نه غټ جومات دی او د هغې په ټیم باندې تاسو کتلی شئ چې دا وخت زبردسته واوره پرته ده او د ټیمانو نه د دې آبادو نه دا واوره په کته راغورځېږي د هغې پکې بیا یو خپله هم مزه ده خو دې سره چې دی نو زموږ د بجلۍ نظام او زموږ د سیګنل نظام چې دی نو دا وخت درهم برهم دی ټلنار بیا هم کو ساحده پورې شته دی سیګنل خو نیټ سروس بالکل چې دی نو نانیکچو دی د هغې مزه نشته دی او جیس سیګنل خو بالکل نشته دی او نورې سیګنل هم نوره مزیدارې نه دي او دا تاسو کتلی شئ چې څونه آبادي ده که نه دا بازار دا مارکیټونه دي زه اوس هم د یو بلډینګ په چت باندې ولاړ یم او دلته ښه برپور چې دی نو واوره پرته ده دې اړخ ته هم آبادي چې دی نو مکمل سفیدي دی تاسو کتلی شئ آبادي مکمل چې دی نو سپینه ده بیک سایډ باندې چې کوم غرونه ښکارېږي درته نو دا د تاریخ زما په خیال چې دا به دا نوی نسل یاد ساتي دوی به بیا خپلو را روانو خلکو ته دا وخت یادوي که نه چې یاره داسې یو واوره شوې وه نو زه به بس دلته خپل پروګرام ختم کړم او تاسو له به هم دغه یو پیغام درکړم دغه یو میسج به درکړم چې دا کم دا موسمونه ګډوډ شو که نه او د توقع نه بار چې کوم کار کېږي که نه نو دا زموږ د خپله لاسه کېږي دا چې دا موسمونه چینج شو کلایمټ چینج چې ورته وایي دا موږ په خپله ځان سره وکړو او چې کم نیچر دی کم چې قدرتي حسن دی هغې ته موږ په خپله تاوان او نقصان رسولی دی موږ د دې ځنګلاتو بې دریغ کټایي کوو او د هغې شاته دا مجبوري هم ده چې دلته ګیس نشته دی نو چې ته ځنګل نه کټ کوې لرګی نه سېځي نو ته به اور په څه بلئ نو دغه هم یو المیه ده او دغه منمه چې یاره دا هم یو کیسه پکې روانه ده او خو که چېرته زموږ د مشرانو موږ ته دې علاقې ته ګیس راورسو او دا ښکلي ځنګلات او ښایسته ځنګلات که دا موږ بچ کړو نو زموږ دا بیوټي زموږ دا نیچر زموږ دا قدرتي ښکلاګانې دا به محفوظ پاتې شي او مطلب دا دی چې دا علاقه به دغه شانې ګلورینه او ښایسته پاتې شي دې نه علاوه آبادي هم ډېره زیاته په تیزۍ روانه ده هر اړخ ته که ته وګورې نو ډېره زیاته آبادي ده نو چې ظاهره خبر ده چې کله مونږ دونه ښایسته کور جوړو نو پکار ده چې مونږ پکې یو څو ونې نالي کړو بوټي نال کړو او دا علاقه ګرین ساتو شنه ساتو دلته بارانونه هم کېږي دغه شان کې ښکلاګانې به هم راځي او د هر یو شي به خپل یو لیمټ وي د قدرت کارونه دي او علاقه ماشاءالله ډېره ښایسته ده خپل کوربه شپ الله ته ورکړي اجازت او ګورئ همدم ټي وي د لوی الله په امان او یوټیوب چینل له سره سبسکرایب کړئ